अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स तاسو ټول څنګه یې امید لرم تاسو به ټیک ټاک او فټ فټ یې څنګه چې تاسو ته معلومه چې پرون ما خپل لومړی کلاس په ایم اس پینډ کې په فایل کې په نیو اوپن سیو ایز او په پرنٹ باندې کړو که تاسو دې کمانډز کې څه مسله هم وي نو تاسو ماته د کمنټس په لاره باندې خپل سوالونه را لېږلی شئ ان شاء الله زه به هغه تاسو ته کلیر کوم Dear students, نن به زه خپل دویم کلاس شروع کوم او هغه په کلیپ بورډ باندې اول تاسو ته خو دا پته پکاره چې کلیپ بورډ دې څه شي کلیپ بورډ چې دی دا مونږ سره یو ارزي سټوریج لکه مونږ په څه جمع کول غواړو خو ارزي تور باندې ټمپرري نو هغه پکې مونږ ځان ته هودي شو لکه کټ کاپي په ذریعہ باندې چې مونږ یو ډاکومنٹ یو تصویر د یو ځای نه کاپي کو او بل ځای کې پیسټ کو دې ته مونږ وایو او پسې کټ او کاپي دا کټ او کاپي چې دی د کټ کمانډ چې دا چې کم لیکل یا کم ډاکومنٹ یا کم شیپ یا کم تصویر مونږ څخه سلیکشن ولو کو هغه کټ کو مونږه نه هغه د هغه ځای نه مکمل ختم کی مکمل ته ختم کی او کاپی چې دا هغه د هغه ډاکومنٹ یا د لیکلو یا د تصویر مونږ لا ډوپلیکیټ جوړي یو نقل شانته راکې پیسټ هر چاته پته را چې پیسټ چې دی یو ځای نه مونږ بل ځای څه کمانډ وموړو او هغه مونږه د پیسټ په ذریعہ باندې هلته کاپی کو یهودي شو ځان سره نو راځي مونږ خپل کار په کلیپ بورډ کې په کټ کاپی پیسټ باندې شروع کوو چې دا مونږ لا څنګه کار کوي د ټول نو مخکې مونږ یو شیپ ځان ته جوړ کو سوري دا نه دی د ټول نو مخکې مونږ یو شیپ ځان جوړ کو شیپ مې جوړ کو او دې له به خیر دی لک کلر هم ورکم کلر هم ورکم لومبي کمانډ به زو کم د کټ دا ګوره زما شیپ دی وخت کې په دې لوکیشن پروت دی چې دا ز اکټیو کول غواړم دا اکټیو نه دی دا چې کله ز اکټیو کول غواړم نو زه به راشم سلیکټ ته په سلیکټ کې به زه ریکټانګولر سلیکشن والم زه به دلته سلیکشن خامخا کوم په پینډ کې به زه خامخا چې هر شیپ کاپي کوم پیسټ کټ کول غواړم هغه سلیکشن به زه خامخا کوم دا ما سلیکشن وکړو وګوره دا اکټیو شو او اوسه کټ باندې کلیک کړئ نو وګوره هغه شیپ چې دی هغه مکمل غیب شو ختم شته نه دلته یې پیسټ کړه هغه دې ځای نه مکمل دې ځای ته راشي ها راشه د کټ شارټ کټ سره ما سره د کټ شارټ کټ ما سره سده اول به سلیکشن ځان ته کوم د شیپ سلیکشن ضروري دی ها د نه بغیر کار نه کیږي سلیکشن به کوم ځان ته او کنټرول ایکس په وهم کنټرول ایکس سره زماغه شیپ ختم شو ما وخت دلته پیسټ په دې ځای باندې وهم نو زه په شارټ کټ باندې په کنټرول وی باندې به کلیک کوم زما د پیسټ شارټ کټ چې دی هغه کنټرول وی هغه شیپ د دې ځای لړ شي دې ځای ته یا به مکمل ختم شي کنټرول ایکس بشي یا تاسو ویل غواړئ چیرې زده شیپ نه دا حصہ بیلول غواړم او دا دې بل سیټ رول غواړم را بشه سلیکشن مې راخښانو کې کنټرول ایکس په هه کټ پشي او کنټرول وی به وه پیسټ پشي اوس چې کم کوړل غواړئ هغه سیټ ته تاسو هغه وړئ شي کلیر دی پورې ها د کاپی څه کار دی اوس دا شیپ ما سره دی کې دی کنه او دې ډوپلیکیټ رول غواړم زم شکل هغه شتل غواړم زم شیپ رول غواړم سلیکشن وکم کاپی بوالم او پیسټ پکم دا ګوره ما سره هو به هم هغه شیپ په هغه سایز کې په هغه کلر کې به ما سره راځي راشه د دې شارټ کټ سره اول به سلیکشن وکړو سلیکشن مې وکړو او د کاپی شارټ کټ کنټرول سی دی ما سره سو کنټرول سی د کاپی شارټ کټ دی او مې کو د پیسټ هم ورته ځلوي د پیسټ شارټ کټ ما سره دی کنټرول وی نو ګوره شیپس بالکل یو سایز سیم سایز کې راشي صحیح ده ان شاء الله امید لرم دې پر به تاسو ته هیڅ مسله هم یو کو بیان سم مسلوي نو کمنټس کې خپل سوال ها مخالي کې دې پر خو پوه شوي کنه چې دې پر زما سکارو کټ کاپی او پیسټ کټ د یو ځای نه کټ کول بل ځای ته یا شیپ څخه حصہ کټ کول هغه بل سایډ توړل کاپی چې موږ د هغه شیپ ویب
ډوپلیکیټ یعنی کاپی جوړ کو یا د مونږه کاپی وایو. پیسټ کې بیا موږ سره یو بل کمانډ دی پیسټ فرام. پیسټ فرام څه کار کوي؟ زه اول نوی ډاکومنټ ځان تعلم صحیح ده. د نوی ډاکومنټ شارټکټ په غونډه ته پته چې کنټرول ان دی او زه به دا نه سیف کول غواړم بس دا به زه ډو ناټ سیف کوم ځان ته. زه به راشم پیسټ فرام. د پیسټ فرام مطلب دا چې د کم ځای نه د سیسټم کې ته د کم ځای نه یو تصویر MS Paint ته راوړل غواړې نو زه پیسټ فرام باندې به کلیک کوم. اوس تاسو سره هغه شیپ کو په ای کې وي کو په ډي کې وي ډاونلوډ کې وي ډاکومنټس کې وي ما سره دی وخت کې په ډیسکټاپ پروت دی صحیح ده. ما سره دی وخت کې په ډیسکټاپ دا یو تصویر پروت دی ما سره ما باندې ډبل کلیک او دې ما دلته ځان لراوړ صحیح شو. نو دا د پیسټ فرام طریقه ده. څه طریقه ده چې هر هغه تصویر یا هر هغه شیپ چې تاسو کم جوړ کړی وي او هغه تاسو MS Paint ته راوړل غواړئ نو هغه مونږه په پیسټ فرام باندې د پیسټ لاندې د ایرو شان نشان جوړ دی په دې به کلیک کې او په پیسټ فرام به کلیک کې او چې کوم ځای کې تاسو یو شیپ جوړ کړی تصویر د سره هغه باندې به کلیک کې هغه به تاسو MS Paint ته مایکروسافټ پینټ ته به راشي. هلته تاسو سم کول غواړئ کلر پکې اچول غواړئ هر څه کول غواړئ هغه تاسو بیا په اسانه طریقه باندې کولی شئ. ها ډیر سټوډنټس تاسو په دې کار باندې پوه شوي بیا هم که څه مسله وي نو کمنټس کې ضرور خپل سوالونه وکړئ. د کاپي شارټکټ څه دی موږ سره کنټرول C موږ سره د کاپي شارټکټ دی. د کټ شارټکټ موږ سره کنټرول X کنټرول بٹن به ووهئ او X بٹن به سره پریس کړئ. کنټرول بٹن به ونیسئ او X بٹن به سره پریس کړئ. کاپي د لپاره کنټرول بٹن به ونیسئ او C به سره پریس کړئ نو کاپي بشي. د پیسټ د لپاره کنټرول بٹن به ونیسئ او V به سره پریس کړئ نو دا تاسو سره د کنټرول V چې دی دا د پیسټ شارټکټ دی. امید لرم تاسو په کلاس باندې ښه طریقې سره پوه شوي. بیا هم که څه مسله وي بیا هم وایم چې تاسو په کمنټس کې ماته خپل سوالونه خامخا رالیږئ. زه به تاسو ته انشاءالله هغه کلیر کولو پوره کوشش کوم. ډېره مهرباني ټولو ملګرو سره دا خامخا شیر کوئ. ډېره مهرباني. الله په امان. الله خوشحاله او باد ساته.